زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، منګ او تاسو ټول الله رب العالمین ته هر لحظه او هر لمحه محتاج یو، او دا حقیقت دی چې من قدم په قدم د الله رب العالمین د حکم نه او د الله رب العالمین د فیصلې نه مخکې رستو نشو تللی، او قدم په قدم الله ته محتاج یو. الله هغه ذات دی چې بې محتاجه ذات دی، منګ او تاسو هر وخت الله ته محتاج یو. دا الله په قرآن کې ویلي دي یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید. اے خلقو انتم الفقراء، تاسو محتاج یې، ستاسو احتیاج دی، تاسو ما ته محتاج یې قدم په قدم. او الله هغه ذات دی چې والله هو الغنی الحمید، الله رب العالمین غنی او بے پروا ذات دی، پچې مس پروا نشته. نو زما عزتمند ورونو، منګ او تاسو محتاج یو. اوس به دا خپل احتیاج، دا خپل ضرورتونه، دا به منګ الله ته مخکې کوو. الله غنی ذات دی او منګ او تاسو محتاج یو. نو چې محتاج وي یو انسان، نو دی به خپل ضرورت مخکې کوي، او دغه الله موږ ته حکم کوي چې ګورې ما نه هر وخت غواړئ، هر وخت ما ته سوال کوئ، او دام یاد ساتئ چې الله وی زما په تمام کائنات کې چې کوم ما ته نږدې بندګان دي دوی به ما ته سوال کوي، او د دې موږ ته الله حکم هم کوي وقال ربکم ادعوني استجب لکم. شاباس، الله وی ما بله استجب لکم، زه به ستاسو ضرورتونه پورا کوم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، او الله وی چې چا تکبر وکړ او مانه اونو غختل، نو هغه دنیا کې ورکړه خو پریدا. الله وی سيدخلون جهنم داخرین، چې دا مانه نه غواړي دوی به زه جهنم ته داخلو. نو زما عزتمند ورونو، موږ هر وخت الله رب العالمین ته محتاج یو. الله رب العالمین ته زمونږ او ستاسو ضرورت دی، نو دا خپل ضرورتونه به د الله نه غواړو. او چې کوم انسان الله ته غوښتنه کوي، الله نه غواړي، دا الله ته ډېر نږدې خلک دي. دا هم یاد ساته چې کوم سړی الله ته محتاج وي او د الله نه غواړي، دا ګوره ډېر لوی خلک دی. زما زو ته به ځان پرېږدو، زو ته ځان پرېږده. په دې مخ د کائنات کې تیمور جانه الله ته محبوب ترین او پسندیده او غوره شوي خلک څوک دي؟ پیغمبران. شاباس، انبیاء کرام، پیغمبران. دا الله رب العالمین وی په دې تمام کائنات کې ګوري، انسانانو کې نه، په تمام کائنات کې ما چون کړي دي، د دې ما نامینیشن کړی دی. الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله وی زه پیغمبر چې چاله رسالت او پیغمبري ورکوم، دا ما پیژندلی دي چې دا په دې تمام کائنات کې د ټولو نه الله ته محبوب ترین خلق دی. نو په تمام کائنات کې الله ته نږدې او محبوب ترین خلق چې د الله وسره بلا واسطه هغه رابطه وي، بلا واسطه رابطه وسره وي، او پیغمبر الله ته ډیر زیات نږدې وي. ستاسو خبر یو ذهن ته یو خبره ګوره راولم چې دا څومره پیغمبران الله ته نږدې خلق دي په تمام مخلوق کې، په تمام کائنات کې. پیغمبران دومره الله ته محتاج دي، او هر وخت په هغوی باندې د نورو مخلوق نو د نورو بندگانو نه زیات تکلیفات راغلي. دا زه نه ویم، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اشد البلاء الانبیاء، د ټولو نه سخت تکالیف انسانی زندگی کې الانبیاء، دا په پیغمبرانو راغلي. ثم الامثل فالامثل، بیا د هغې نه پس چې څوک الله ته ډېر نږدې دي، تکلیف په ډېر. نو زما عزتمند ورونو،
تکلیفات په خامخا وي چې په پیغمبر وي په پیغمبر نو ما تا پکې سوي اوس دا تکلیف ختمولو دپاره به څه وي منګه یو محتاجه تکلیف راغی نو د دغه پیغمبرانو زندګۍ به راواله د آدم علیه السلام نه راواله تر د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې چې دا څومره انبیاء کرام دي او خصوصا بیا چې زموږ په قرآن کې کم انبیاء کرامو الله ذکر کړی دی خو د دې ټولو انبیاء کرامو واقعات د دوی حالات د دوی د زندګۍ ناسته پاسته راوالی که نه نو تقریبا اکثر پیغمبران په سختو تکلیفاتو کې مبتلا دي سخت تکلیفات پې راغلي دي آدم علیه السلام نه راواله تر د محمد رسول خو زما د خبرې ګورې مقصد دی او تاسو هغه مقصدي خبرې ته راولم چې دا څومره پیغمبران سخت تکلیفونه راغلي دي هر پیغمبر رجوع الی الله کړی ده الله ته رجوع کړی ده دعاګانې باقاعده غوښتي دي هغه ټولې دعاګانې زمونږ په عظیم الشان چې زمونږ استاد د هدایت لپاره الله را لېږلی دی قرآن عظیم الشان کې موجود دي الله ته سوال کړی دی الله یې دعاګانې قبلي کړي دي آدم علیه السلام وګوره مثال په طور راته سخت تکلیف پې راغی د جنت نه راکوز شو او زمونږ دا تفسیر علما وی 4.5 کاله 90 سال آدم علیه السلام د بیبي نه بیل دی خو الله ته رجوع کړه جلاګانې وکړې او په دغه جلاګانو کې یو دعا الله ته کوله هغه دعا په قرآن شریف کې موجوده ده قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین آدم علیه السلام الله ته سوال کوي ربنا ظلمنا خدای ما په ځان زیاتې کړې دي په خپل ځان ما وان لم تغفر لنا وترحمنا کبتا په ما رجوع د رحمت او بخنه نکړه لنكونن من الخاسرین سبب ګور ډیر وی خدای زما مشکل حل کړي الله ته سوال کړي وپسې نوح علیه السلام آدم ثانی راواله قرآن شریف کې مختلفې دعاګانې ذکر دي یو دعا نه څو دعاګانې ذکر دي کله رب ته سوال کوي رب انی مغلوب فانتصر کله رب ته وي ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا وغيره نوح علیه السلام الله ته سوال ابراهیم علیه السلام چې لوی مقام او لوی مرتبه لري او الله رب العالمین صفت کوي انی جاعلک للناس اماما حیران بشي چې د ابراهیم علیه السلام دا واقعات په قرآن کې وي چې الله ته څومره نږدې خو سخت تکالیف په ابراهیم علیه السلام راغلي دي او په سخت تکالیفو کې الله ته سوال کړی دي ټولې دعاګانې په قرآن شریف کې موجود دي ایوب علیه السلام زه برته کم پیغمبر یادو ایوب علیہ السلام بیمار شوی دی 8 کالا 10 کالا 13 کالا مختلف روایاتو کی دی او اللہ تا سوال کئی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین او دا موسیٰ علیہ السلام خلا تپوس پکاو پا قرآن شریف کی دا طولو نزیاد ذکر دا موسیٰ علیہ السلام راغلی او اے وحاب گل عزیز صاحب سخت امتحانات پر راغلی دی پخپلا وی وفتناک فتونا اللہ وی امتحان دا پاسا امتحان دا پاسا امتحان موسیٰ علیہ السلام اللہ تسوال کردی او زویما دا ټول پخپل زی ټول خپل لوی شان لري ټول خپل لوی مقام لري ټول خپل لوی مرتبه لري لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر د دوالو جہان سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندې څومره تکلیفونه راغلي اے رسول اللہ مبارک با باقاعده وی کله پتا سو تکلیف راشي زما تکلیفات ځان تر مخکې کې چې الله ته څومره محبوب دی الله کله په زلف قسم خوري کله په مخ مبارک قسم خوري کله په خار مبارک قسم خوري کله په سبانه قسم خو یو ځای کې خو الله حد کو حد د رسول الله هغه مینه او محبت الله وی کله به سترګې یادو مو کله به غوګونه مبارک یادو مو کله به زلف یادو مو کله به وجود یو ځای کې الله وی لعمرک
ستا په ټوله زندګۍ مې د قسمي انهم لفی سکرتهم یعمهون سوما پارا کې دی یا لسمه کې صلی الله سما د حضرت لوط علیه السلام د قوم متعلقه الله رسول الله مبارک ته لعمرک ستا پس ټول وجود مې د قسمي ستا په ټوله زندګۍ مې د قسمي انهم لفی سکرتهم یعمهون نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څومره تکلیفات زما د خبره مقصد دا دی چې زمونږ په زندګۍ کې به تکلیفات ازمایشونه امتحانات دا به خامخا دا به راځي د دې نه موږ خلاص نه یو امتحانات هم راځي تکالیف هم راځي خو اوس په دې تکالیفو کې به موږ څه چل کوو نو چې تکلیف کې دې څومره رجوع الی الله وکړه ځان دې الله ته نږدې کړ نو د تکلیف سوال به نه کوې رسول الله مبارک منع کړی ده د ازمایښونو د امتحاناتو سوال به د الله نه کوې خو راځي ما خو تا ته وایي چې په زندګۍ کې خامخا تکلیف راځي بیا به دقه تکلیف د الله رب العالمین ذات ته مخکې کوې او د الله نه به سوال کوې صبر به کوې سوال به کوې نو هغه تکلیف پرته الله راحت جوړوي تکلیف پرته الله خوشحالي جوړوي بله شپه مې دې ملګرو ته په ترجمه کوي ما یې حق حیران شي سړی چې د انبیا کرام خو پرېږده چې د صحابو سړی واقعات وګوري او د صحابو زندگی وګوري په خدای یقین وکړه د پښتنو خبره کومه د سړي د خپو نه اسدجانه ځمکه وتښتي چې داسې خلک هم په مخ د ځمکې تېر شوي دي نو بیا الله انعام هم سم ورکوي بیا انعام الله رب العالمین داسې ورکوي زموږ د دین یو ډېر لوی عالم دی مولانا محمد ادریس کاندهلوي رحمهم الله هغه یو تاریخ لیکلی هغې تاریخ کې مې کاته او ممکنه دا په روایاتو کې وي چې او بله شپه مې د ملګرو ته په ترجمه کې وي وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ټول ګلونه دي ټول د اسمان ستوري دي بأیهم اقتدیتم اهتدیتم چې چا پسې لاړې هدایت ته مونې هر یو صحابي لوی شان لري لوی مقام لري خو د بعضې صحابو هغه شان او مقام ته سړی حیران شي دا پښتنو خبره د سړي د پو نه ځمکه وتښتي چې دا د بعضې صحابو شان وګوري مقام وګوري دې ملګرو ته مې یو صحابي و د هغه نوم عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه عظیم صحابي دی خیر هغه مقام و مرتبه خو راته نه بیانومه خو صرف راته د هغه یو خبره کومه چې د عمران ابن حسین باندې بیماری راغله بیماری پې راغله مختلفو روایاتو کې مختلفې بیمارۍ دي خو بهرحال هغه بیماري زیاتېده حتی هغه بیماری دی حتی ورسېده روایاتو کې راځي چې هغه بیماری وهاب ګل حاجي صاحب 13 کالو ته ورسېده 30 سال موږ 13 ورځې هم ګورې په کټ نشو تېرولی موږ 13 میاشتې هم په کټ نشو تېرولی ګرانه ده الله دې د بیمارو نه وساتي سخت کار دی سخت امتحان دی خو 30 سال د په کټ باندې تېر کړل روایاتو کې راځي چې دا هلې مخکې نه وي او بعضې صحابو هغه سره هغه خپل رابطه وه چې دا 30 سال تا تېر کړل یو صحابي ورته راغی وایي حق حیران یو چې کله تا ته راشو کله دا ته په دې اخري عمر کې وایي چې کله تا له راشو نو چې نن راشو نو د مخ یو قسم خوشحالي وي خو چې سبا راشو نو د مخ بل قسم خوشحالي وي چې بل ورځ راشو نو مخ بل قسم خوشحالي کوي ستا د او دا وهابګل د انسان د خوشحالۍ او د خفګان پته د انسان د مخ نه ګوري لږ د انسان د مخ نه لږ دا خو موږ ډېر کمزوري یو اوس نظر هم نشته او موږ هم دا وګورو چې سړی خفه دی او دا سړی خوشحاله دی هغه ډېر لوی خلک وو هغه ډېر لوی مقام لرل ډېر لویه مرتبه لرله نو ملګري وله رالل وي عجیبه حال دی 13 کاله دې په کټ باندې تېر کړل ګورې په خولې یادېږي خو چې کومه ورځ راشو نو د بلې ورځې نه ستا خشته چهره وي ته حشاش بشاشي او 13 کاله دې وي د دې راز څه دی دا خبره ووایه وی د دې راز څه دی راز نو هغه ورته وایي وی یاره دا خبره خو ما نه کوله دا ما ځان سره قبر ته وړله خو تاسو اوس تپوس وکړه دروغ هم راته نشم ویلی نو دا راته خبره کومه چې د دې راز دا وری چې کله نه په ما دا بیماري راغلې ده ما صبر کړی دی ګوره دقې پورې راته خبره کوم چې تکالیف راځي
خو چې بیا د صبر وکړو نو بیا انعام دا وره نو دا هغې صبر نن دا بدله ده قسم په خدای په دې بدن باندې ویښته ودرېږي وی دا هغې صبر نن دا بدله ده چې زما په دې ژوند کې په دې 30 کاله کې داسې روز نه ده راغلې چې فرشته د ما له نی راغلی او ما ته سلام نی کړی او ما ته زما د بیمارۍ تپوس نه دی کړی او په ما یې سلام نی ویلی او بعضې وخت د الله رب العالمین د طرف نه ما باندې د انعام هغه زیری نی کړی هر روز د دې بیمارۍ په دې حالت کې چې ما پې صبر کړی روزانه فرشته ما ته سلام کوي وی هغې سلام دا برکت دی چې نن زما د مخ دا خوشحالي ته ویني دا د هغې برکت نو زما د خبرې مقصد دا دی رونو چې زندګۍ کې تکلیفات زندګۍ کې ازمایشونه دا به خامخا راځي اوس د دې تکلیفات او د ازمایشونو نه به موږ او تاسو څنګه ځان وباسو موږ او تاسو به څنګه د تکلیف نه د دې ازمایش نه او زمونږ او ستاسو ضروریات زندگی ده دا ضروریات زندگی به موږ په څه طریقه دغه کوو نو ګوره دا مکمل ربط د الله رب العالمین ذات سره ساتل دي چې د الله رب العالمین ذات سره موږ یو او د الله سره هر وخت رابطه وي ان شاء الله وتعالی تکلیف به وي خو تکلیف په الله رب العالمین اسانه تکلیف کې به تا ته بیا راحت وي ا تکلیف په الله په خوشحالو باندې بدلی نو موږ به هر وخت ربط د الله رب العالمین ذات سره ساتو الله سره به ساتو اوس الله سره به څنګه ساتو د الله نه به سوال کوو الله ته به زاری کوو الله ته به جلا کوو د دې په ذریعه باندې به الله رب العالمین هغه تکلیف تا د پاره د خوشحالو ذریعه ګرځي نو زما عزتمند ورونو د الله رب العالمین نه به سوال کوو اوس په سوال په کومه طریقه کوو سوالونه خو موږ ټول کوو خو د دې سوالم یو طریقه وي د دې حاجت پوره کولم یو طریقه وي ګوره زه تاسو ته هسې یم په دې دنیا کې چې ستا حاجت چاته راشي ضرورت چاته راشي نو ته اوس دا خپل حاجت او ضرورت چې پوره کې نو خامخا ته به د هغې کس نه دې پوره کې نو ته به د هغې کس خوشامندیم کې د هغې کس به خم وې د هغې کس په پروټوکولم کې نو د هغه ذهن به ځان ته مایل کې د دنیا زمونږ دا دستور دی تاسو خیال وکړئ چېرته چاته ضرورت راغی تاسو ګورئ که نو لګیا یې هغه خپل ضرورت د پوره کولو دپاره د هغې انسان څه چل کوو موږ ورسره خوشامند کوو موږ ورسره لګیا یو د هغه خم وایو د دې دپاره چې زما دا دغه انسانان او د دنیا دا خلک دې ته ټیک ته موږ محتاج یو خو د دې ټولو خلکو هغه چې څه موږ صفات کوو دا ټول صفات څه شي دي دې له یو ځل زوال راځي ټیک ته تا د یو سړي ښه صفات بیان کړه خو دقې صفاتو له زوال راځي دا صفت ختمیږي یو سړی به وي ښه به وي ډېر دغه به وي خو یو ځل په انسان باندې داسې حالت راشي چې هغه صفت یې لاړ شي ختم شي زه تاسو ته اکثر خبره کوم چې ډېر خلک داسې دي چې تی وویني عجیبه عجیبه صفاتو خاوند خو بیا هغوی هغه خپل صفات هغه لاړ شي ختم شي اختتام ته ورسي تاسو ته ما مخکې ویلو چې بعضې انسانان داسې طاقت یو زه اکثر دا خبره کوم دې جمعه کې مې یو څو ځله کړې ده خو ستاسو ذهن کې یو خبره راولم او زما د خبرې مقصد دا وي چې دا دې ذهن کې پوره کړي زمونږ د اختر دي رونه دي د دوی یو نیکو یاره څه عجیبه طاقت ولی الله ورکړو او ما تاسو ته ویلو چې د اونې نه فارماندرې و خو دومره طاقت یو چې زمونږ په دې جومات کې یو توتو نو پخوا خو دا ګیسونه بیسونه نو والد صاحب ته مې د دې ځای هغه زمونږ د عبدالرحیم حاجي صاحب ورته چې دا توت ځان له ووه او د دې خشاک پورته یوسه هغه توت چې ووه نو بیا چې موږ د دې جومات نه دې خوا دې لارې ته راوړه نو په منبر باندې ناست یم د الله په ذات مې د قسمي په اتو کسانو باندې م هغه توت دقې لارې لا راوړه په اتو کسان د هغې توت او هغه توت چې په اتو کسانو موږ راوړه نو هغه توت زمونږ هغه سلطاني کاکا به ورته زمونږ د اختر ملګری ناست دی د ده نیکو قسم په خدای د دې ځای نه زمونږ کور ته په یوازې په اوږه وړی داسې طاقت داسې خبره کوم چې د انسان د نعمتونو نه او د انسان د دغه له یو ځل زوال وي نو بیا بیمار شو نو والد صاحب خو مې وفات و زه یې تپوس له لاړم
نو قسم په خدای دوی به په یو الخ باندې واړو نو ورته به ما په دې بل الخ لږ واړوې یو ځل ولا زوال نو زمونږ او ستاسو څومره دا زما ستا صفت خو پرېږده دا دومره عظیم اسمان چې تی وینې او زما ستا د سوچ او د ذهن نه ماورا دی دې له به م یو ځل زوال اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت دا دومره عظیم عظیم ستوري چې پکې ته وینې دا انور د هغې ستورو متعلق څه شی دی دا انور د هغې په مطابق هېڅ هم شی نه دی اسد جانه دا ستا دا ساینسدانان وایي خو د دقې ستورو متعلق الله وایي واذا النجوم قدر الله وایي دړې دړې دا انور وګوره دا انور ستا دا ساینسدانان وایي اسد جانه چې د دې ځمکې نه دا موږ کومه ځمکه باندې ګرځو نن او د دې اینډ آف دی ورلد د دې ځمکې نه دی معلومه د دې ځمکې نه او یا لکه چنده دوی دا انور دی سوچ کوه فکر کوه او د دې انور متعلق الله وایي اذا الشمس کوورت الله وایي دا به راغونډ نو مړه موته زموږ ستا صفت څه شی دی الله دا دومره عظیم اسمان او ځمکه او دا انور دا ټول به الله رب العالمین نو دې ټولو له زوال شته خو د الله رب العالمین صفاتو له زوال نشته بس دې خبرې نه مې راوستې د هغه داسې صفات دي چې هغه کامل هم دي او هغه نه ختمېدونکي د الله رب العالمین صفات نو د کاملو صفتونو لایق دغه ذات دی نو دغه صفات دا به موږ د الله رب العالمین چې د کاملو صفاتو لایق ذات دی دا په دې خولې باندې وایو د دې به ورد کوو چې د یو عام سړي چې هغه د هغې صفت لیقم نی موږ لګیا یو د خوشامندو دپاره د دنیا د پیدې د اخیستلو دپاره لګیا یو او چې کوم ذات په حقیقت کې د صفتونو لایق دی دغه ذات په ستایو نه تاسو نه تپوس کوم دا ذات د ستایلو ذات دی او کو نه دی دغه صفاتو تاسو جواب راکړئ ذات دی دا به ستایو نو چې ستایو نو په حقیقت کې هغه د دقې صفاتو ذات هم دی خو د دقې صفاتو د برکته به الله رب العالمین ستا مشکلات هم حل کوي ستا مشکلات هم حل کوي چې ته دغه الله دا ذات او دا صفات په دې زړه کې راولې چې او زما یو عظیم ذات شته رب زما یو کامل والا ذات شته الله رب العالمین نو چې دغه صفات ته ذکر اوس یو خو د الله په ذات باندې یقین او باور سره اله یقین او باور سره اله او دغه د ټولو نه اوچت شي دی رونو زمونږ د مسلمانۍ اصل محور زمونږ د مسلمانۍ اصل خبره ده چې موږ خپل رب وپېژنو چې رب چا وپېژنده دا سړی په دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې هم کامیاب موږ رب نه دی پېژندلی دې وجې خو بعضې وخت الله رب العالمین د کافرانو متعلق به دا ویل په قرآن شریف کې شته چې وما قدر الله حق قدري دوی نه کنه قدر د الله چې کوم قدر د الله پکارو نو موږ او تاسو دغه رب د ده د عظمت د ده د لویوالي د ده د کبرایي دا به په دې زړه کې خامخا کښېني او کله چې دا په دې زړه کې کښېناسته په دنیا کې هم کامیابي او په آخرت کې هم کامیابي دنیا کې هم سربالای او په آخرت کې هم سربالای نو زما عزتمندو د دې د وجې به د الله ښکلي صفات موږ په دې خپل زړه کې راولو او چې زړه کې راولي نو بیا به په خپل یقین کې هم راولي نو دنیا کې به هم کامیابي او آخرت کې به هم کامیاب اوس د الله رب العالمین صفات څومره دي نو د الله صفات خو موږ او تاسو نشي شمېرلی وایا ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام وایو بسې والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله اسه عقل ګوره حیران شي ګوره واګولې ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام د دې د عثمانزو نه یادو د چار صدیب نه یادو د خیبر پختونخوا نه یادو او د پاکستان هم نه الله وی ولو ان ما فی الارض من شجرة چې په دې مخ د کائنات کې څومره اونې دي د دې نه ته قلمونه جوړ کړي والبحر یمده او ته چې دا سمندر ویني چې د انسان د ذهن او د سوچ نه ماورا دی چې د هغې اینډ نه دی معلوم او داسې اوه سمندره دي دا اوه والا سمندر راوالې د دې نه څه جوړه کړي د ټولې دنیا اونې څه شي شو قلمان او سمندر څه شي شو صحیح ګایره شوي
او یو کس کې ناستو دا الله دا صفات دا الله دا خپل صفات ته لیکل شروع کړل الله اکبر دا الله وی صدا قسم دې آیات سورۃ لقمان کې سړی وی په دې زړه باندې عجیب ورشي وی ما نفدت کلمات الله ما ته وګوره الله وی دا صیبم ختم شو دا قلمونه هم ختم شي خدا الله صفات ختم نشي الله خدا دا صفات نو بعض صفات الله رب العالمین منګ او تاسو ته ذکر کړی چې دا وای لکه هغه کې کم صفات اسماء الحسنى دا وای الله په قران کې ویلي دي ولله الاسماء الحسنى وای بس فادعوه بها پدې باندې الله رب العالمین یو خو د الله کبرایی دا الله لویوالی دا الله رب العالمین خپل صفاتونه دا الله په ذات باندې یقین کامل شي نو دا وای د دې ډیر زیاته فایده ده دا وای موږ د دې نه یو خبر موږ ټول د آرامیتوب خبرې زده کړې دي خو موږ د الله خپل صفات چرته نه دي کتلې نه مو اورېدلې دي او نه په عمل کړی دي او نه په ځان پې کړی دي او موږ مولیان امرته دنیا د کسی به امرته شروع کړي وي او دا به راته نه وایي چې لکه د الله صفات وګوره د الله څومره د کاملو صفاتو خاوند دی الله سره ربط راولې طریقه راولې نو الله رب العالمین وی په دې ما باله ځکه د دې به لویه فایده تاسو ته وي نو د الله رب العالمین ښکلي صفات دي بعضې چې کوم په حدیثو کې ذکر دي لکه بخاري مبارک کې دا حدیث شته چې د الله رب العالمین یو کم سل صفتي نومونه دي الله وی دا یاد کړه او په دې بیا خپل رب باله او د دقه رب دا یقین په دې زړه کې راولې نو الله وی زه به څه چلو کوم چې تا یاد کړل صفات ته په زړه کې راوستل او بیا ته ورد کې کنه نو ته به دا کار وکې او الله وی په ما باندې دا بیا لازم ده چې د دقه صفاتو د ویلو د برکته به زه جنت ده بخاری شریف کې حدیث ده بخاری مبارک نو د الله رب العالمین ښکلي صفتونو نومونه به یو فایده دا وي چې الله رب العالمین به د جنت ته داخل نو په هغه صفتي نومونه ما راته مخکې بیان کړو څه بعضې بیان مې راته کړی ده سجانه په هغه صفتي نومونو کې د بعضې مې راته بیان کړی دی خو زما مقصد دا دی چې یاره زموږ د الله رب العالمین سره ربط پیدا شي نو په هغې صفتي نومونه کې نن درته یو صفتي نوم د الله یادومه چې دې ډېرې زیاتې فایدې دي د دې ډېر زیات تا ته به فایده در ورسي او ستا به رب سره یو ربط جوړ شي نو ما راته مخکې څه بعضې صفتي نومونه بیان کړی دی په هغې صفتي نومونو کې درته نن د یو بیان کومه چې په قرآن شریف کې هم ذکر دي او د رسول الله مبارک په احادیثو کې هم دي او په دقې یو کم سل صفتي نومونو کې هم دي هغې کې کم یو نوم دی یو دی ذوالجلال والاکرام ذوالجلال والاکرام دا د الله رب العالمین ډیر ښکلی بهترین صفتي نوم دی او ډیر لوی کمالی دی کمالات یې بعضې به یادومه ډیر کمالي نوم دی او په قرآن شریف کې هم دا ذکر دی په دوی ځایونو کې ذکر دی په مختلفو اندازو باندې یو ذکر کې دا دی کل من علیها فان ویبقى ذوالجلال والاکرام او بل په دقه صورت رحمان کې الله وی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام مبارک د ستا د رب نوم چې خاوند د لوی عظمت او د لوی رحم او د کرم والا تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام نو په قرآن شریف کې دا ذکر دی نو قرآن شریف کې الله رب العالمین ذکر کړی دی نو دا ذل جلال والاکرام ډیر بهترین او ډیر اعلی ده د دې د وجې ګوره په دې ټولو اعمالو کې چې کوم په موږ د الله رب العالمین د طرف نه فرض دي بدني په دې کې د ټولو نه اعلی او اهم حکم د الله رب العالمین څه شي دی مونځ دی که په مونځ مختلف وختو بیانونه کړي دي اهم څیز دی او د الله د طرف نه اهم حکم دی دغه مونځ دا به کې په خشوع په خضوع باندې توجه به دی الله ته وي بهر کې مونځ دی وکړه چې مونځ دی وکړه نو د مونځ نه پس هسې راته د دې نوم شان او مقام بیانو چې دا څومره د الله په جناب کا عظمت لري څومره لوی مقام لري څومره لوی مرتبه لري نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونځ وکړه ما ته متوجه شئ نو دا په احادیثو کې دي علماو راټول کړي دي
چې رسول الله مبارک په منځ او سلام به والو نو د سلام نه پس به د رسول الله لومبي ټکي څه شی وای الله اکبر لومبي به الله اکبر بیا د هغې نه پس په درې ځله ووي استغفر الله وایه که نه وی یا کو نه وی استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا به رسول الله مبارک وی ګوره باقاعده په حدیثو کې موجود دي او دا استغفر الله نه پس به وي یو دعا به کوله او دغه دعا په حدیثو کې ثابت ده اللهم انت السلام وایه بس ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام بعض الفاظ پکې خلکو شامل کړي دا پکې نه دي پکار کم چې د رسول الله مبارک نه دغه دي هغه صرف دا دي چې اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال اوس ګوره اللهم انت السلام وایو بس ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اوس رسول الله مبارک چې د کم ښکلي نوم انتخاب د مونځ نه پس وکړه چې د مونځ نه پس الله رب العالمین دعاګانې قبلې نو هغې د ذوالجلال والاکرام وکړه اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذوالجلال والاکرام دا لږ وایې منګه خو نه وایو بس لګیا یو لا اله الا الله دلته راسره بعضې نښلي وي دا به وایي هلکه چې کوم د رسول الله مبارک نه ثابت دی هغه وایي لا اله الا الله ډېر لوی شان لري ډېر لوی مقام لري ډېره لویه مرتبه لري خو موږ او تاسو یو متبع د دین څه وایه اتباع د دین دا د ضروري ده دا د هر څه نه ضروري ده یلکه دا لا اله الا الله څومره عظیمه کلمه ده لویه کلمه ده که نه تی په دې مونځ کې ولې نه وی چې سبحانک اللهم وبحمدک دو وی دا الحمدلله په ځای ولې نه وی ولې موږ ته الله او د الله رسول وي چې دا به وی بیا پکې صورت په ځای ولې نه وی نه موږ ته الله او د الله رسول وي دا ویلې سبحان ربي الاعلى وی دا دې په ځای لا اله الا الله وایه لوی عظیمه کلمه ده ته وی نه د الله رسول موږ ته دا ویلي نو دقه شان د الله رسول موږ ته ویلي دي چې تاسو کله سلام واړوئ نو دا دعا کوئ ٹھیک ته لا اله الا الله ډېره عظیمه کلمه ده ډېره لویه کلمه ده دې کې شک نشته خو موږ اتباع متبع د دین به یو متبع به د رسول الله مبارک د سنت یو دا سړی به کامیابي نو رسول الله مبارک به دا وی نور هم دعاګانې پکې شته خدا دعا به وی الله بیا به وی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد باقاعده په بخاری شریف کې حدیث ته په نور حدیث کې حدیث نو زما عزت مندرونو چې کوم شی موږ ته شریعت او دین خولې د موږ پاغې ته نو ګورای رسول الله مبارک چې د موږ نه پس د کومې دعا انتخاب وکړه چې یاره دا پکار ده نو هغې سوي تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام د ذا الجلال والاکرام یې ځکه ووي چې دا کلمه الله ته ډېره محبوبه ده دا الله ته ډېره خوښه ده په دې الله رب العالمین ډېر زیات خوشحالیږي رسول الله مبارک یو ځل یو صاحب دعا یې کوله چې دعا یې کوله نو دعا نه پسې وي د الله رب العالمین ښکلي صفتونه نو یا ذا الجلال والاکرام دا صفت یې دا په مشکات مبارک کې حدیث شته نو چې دغه دعوی که نه نو رسول الله مبارک پرې راغی وی دا تاسو وی ملګري وی چې ما دا د الله دا نوم اخیستی چې یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام تاسو د الله په ذات یقینو کې حدیثو کې باقاعده موجود رسول الله مبارک تو دی دا په ځان لازم کا دا په ځان لازم کا وی د دې لازمتوب د وجې یعنې ځان باندې دا د دې ډېر ویر کوه وی الله رب العالمین به د دې د برکته تا جنت ته داخل د دې د برکته به الله جنت ته داخل نو کمال یې ډېر زیات دی ډېره کمالي کلمه ده دا خو په احادیثو کې د دې بیان راغلی دی خو زمونږ بعضې روایاتو کې یو خبره راغلی ده چې د دې کلمې څومره عظیم فضیلت دی څومره لوی مقام لري په دې باچاهانو کې د دین په دې باچاهانو کې یو باچا تېر شه حضرت سلیمان پیغمبر و عظیم پیغمبر او د الله رب العالمین نه باچه یې وغوښته نو داسې باچه یې غوښتې ده چې چونکې د هغه دعا داسې وه چې خدایه پاکه باچه یې غواړم خو داسې باچه یې راکې
چې نه زمانه مخکې چاله ورکړي نه زمانه پس چاله ورکړي وایا دعا قال رب اغفر لي وهب لي ودې ملک لا ينبغي رواني بدی د کسټاټ نو بیا به کار کې قال رب اغفر لي رب خدا الله نه د خپل مغفرت سوال کوي وهب لي ملکا خدای باچی غواړه نو باچی خلک غواړي ما بوله چې زمونږ تا غواړي لګیای نه وی باچی را لراکي ولا ينبغي لاحد من بعدي وی داسې باچی غواړم چې زمانه پس داسې باچی ګوري په مخ د کائنات کې چاله ورنه بس چې په ما باندې د هغې هغه اختتام وشي نه الله رب العالمین دعا قبول کړه باچی ولا ورکړه قرآن شریف راواړی وحشر لسلیمان جنوده وایا من الجن والانس والطیر فهم یوزعون په انسانانو په حیواناتو په هر څه باندې الله باچی ورکړه حتی په میږو باندې قرآن شریف کې مستقل صورت د میږي دغه دی چې څه شو یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون داسې باچی خیر خبر راته کومه یو ځل یې تپوس کوي لکه هدهد نینم هدهد څه شو هغې خبرې ته م راولم وتفقد الطير وایا فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين هلکه څه هدهد استا هدهد خو پېژنې وهابونه دي مولا چارجک موږ ورته مولا چارجک وایي تاسو ورته څه وایي مولا چارجک مولا صاحب نشته مولا صاحب خوشان لري که نه یار مولا صاحب نشته ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين ای خدا غایبینو نه دی څه شو نشته وی نه جي نشته وی لأعذبنه عذابا شديدا سخت سزا به ونه ورکړه او دا سزا بعضې وخت په دو جرم یې مضبوطو نو بیا به څه شي لأعذبنه عذابا شديدا او لأصبحنه کو جرم یې دغه نو بیا به ولا سزای موت ورکړه الله وی دا قرآن کې دي لأصبحنه خو دا پیغمبر د عقل نه د پیغمبر د سوچ نه او د پیغمبر د فکر نه او د پیغمبر د شان نه دا ټول کائنات قربان دا خبرې خو وکړي چې له سزا درکوم او لیأتیني بسلطان مبین خو که دلیل یې راوړه چې زه ولې نه یم نو بیا به دې پرېږدم ګورې بیا به یې پرېږدم یاره دا خبرې وکړه فمکث غیر بعید وایا فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين درنګ تیر نو فمکث غیر بعید لا درنګ تیر نو فقال احطت به مولا صاحب را روان دی ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين یو عجیبه خبره مې راله راوړې ده ما سلیمان علیه السلام حیران شو چې مولا صاحب څه راوړي دي علالول او دغه سره به ګورو ما خو راله یو عجیبه خبره راوړې ده من سبأ یقین وی څه چل دی وی وایو پسې انی وجدت امرأة تملکهم یو ښځه وه هغې باچۍ کوله وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ساچی به باچۍ یې ده نو باچۍ خو خلکو له ورکوي باچۍ څه خبره ده باچۍ نورې خبرې کوه نور پکې څه چلو وی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله یاره مولا صاحب ګوره پوره موحد و مولا صاحب پوره موحد وي د خدای نه علاوه د نور خلکو عبادت کوي وجدتها وقومها يسجدون للشمس د نور عبادت یې کوي یاره چې سلیمان علیه السلام خیر دا خبرې واورېدې قرآن شریف مختلف اندازونو کې د انشاءالله چېرته واقعه به بیان کو وایي دا تخ خو ماله راوړل غواړي دا ته زه دې پورې خبره کومه چې یا ذوالجلال والاکرام کې څومره کمال دی او څومره دغه دی دا باقي چې کوم دا خو د قرآن شریف واقعه وه خو چې دا باقي کومه واقعه ده که نه نو دا راته زه تفصیلي ویم بعضې تفاصیلو کې راغلی دی او دا زموږ د دین یو امام دی امام محمد بن ادریس امام محمد ابن ادریس هغه وایي دا ما نقل کړې ده د هارون رشید په زمانه کې د هغه په خزانه کې یو کتاب و الکبیر وایي دا مې د هغې نه دا واقعه دغه کړې
نو واقعا داسې وشوه چې کله سلیمان علیه السلام ته دا خبر و یره دا تخت په ما له څوک راوړي نو دا په قرآن شریف کې دي نو یو کس پاڅېده وایو پسې نه هغه ړومبې چې کوم دغه چې زه به یې دغه کړمه راوړم او زه به یې راله دغه کړم او دومره وخت کې به یې راوړم د هغې نه مخکې وایه یو پکې ده وي هغه وایي نه نه د دې نظر مې پکار دی قرآن شریف هغه آیات زما د ذهن نه ووته نو بل پکې پاڅېد وایي قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک بیا دا دویم نمبر ده وي الومبي ورته زه بیا راوړم خو زه بیا وخت به پرې لګي او دغه به لګي یو پیري ورته وي دی بل ورته وي نه قال الذي عنده علم من الكتاب چاله چې الله هغه علم د کتاب ورکړو انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک وایي زه بیا راوړم وایي څومره ساعت کې بیا راوړې اسدا خوب مه کوه وایي څومره ساعت کې بیا راوړې وایي د سترګو پاره څنګه سترګو په رب کې زه بیا راله د سترګو په رب کې راوړم سترګې پټاوه او چې سترګې ښکاره کې نو ما به دلته حاضر کړي او یقین په خدای کوم دقه شان شو قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده په خیر د لوی خلکو لوی خبرې وایي ټیک ته دا کار خو ما وکړه خو ګورې دا فضل د الله قال هذا من فضل ربي دا د الله په فضل مې وکړه بهر کې په سړي تخ راوړه او هلته بلقیس لګیا وه په خپل تخ ناسته د هغوی جوړ زه دلته یم د سلیمان علیه السلام مخې ته دا تخ چې راوړه دا راته دغه ویم دا د مولانا ادریس صاحب دا خبره چې دا دا د هارون رشید د الکبیر کتاب نه دغه کړې ده دا خبره دا کوله چې کله دا آصف ابن برخیه دا هغه نوم څه نوم قال الذي عنده علم من الكتاب د سنمو تفاسیر کې دا راځي آصف ابن برخیه ناغه نه چاته پوسو کا وای په یو سکند کې د سترګو په رب کې تا دا دومره عظیم تخت سره داغي باچاهانو سره داغي کورسو سره داغي حکومت دا تاروله دا پسو وجواب تاسو د الله په ذات یقینو کې د کتاب حواله مې درکړه د کتاب حواله مې درکړه آصف ابن برخیه ورته وی دا خو ټول د الله فضل دی خو د الله دا فضل موږ د دنیا دا څیزونه په اسبابو باندې دا کو نو اسباب هم بعضې استعمالو وی دا چې ما راوړه که نه نو یو ما وی چې یا ذالجلال والاکرام وی د دغه یا ذالجلال والاکرام د برکته مې دا تخت الله راوړی یا ذالجلال والاکرام دا مې دا ویلي دا باقاعده وګوره په تفاصیلو باقاعده په تفاصیلو کې شته نو دومره عظیم او مبارکه کلمه ده نو د دې ورد به خامخا کوئ او خدای پاک پم ټول مشکلات د دې د برکت الله رب العالمین حل کوي کوشش یې وکړئ شروع یې کړئ خدای راستې قسم دې زه ته قسم خورم چې ما تاسو ته مخکې ویلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې او د هغه په احادیثو تجربې مجربې مه کوئ دا د یقین او د زړه خبره ده چې زړه کې دې راوستل بس انشاءالله به کې چې یقین دې څومره مضبوطي کار به دومره زیات کېږي خو زه راته د تجربې په لحاظ ویم چې زموږ ډېر د زندګۍ مشکلات الله رب العالمین د دې یا ذالجلال دې سره یو ټکي لګوي خیر په دې ما مخکې جمعه بیان کړ دی یا حی یا قیوم یا ذالجلال والاکرام تاسو د الله په ذات یقین وکړئ چې ناممکنه به الله رب العالمین ممکن کړي ای د لوی عظمت خاونده ای د لوی دبدبې خاونده او واقع چې الله رب العالمین دغه ذات دی نو یا حی یا قیوم یا ذالجلال والاکرام د دې ورد کوئ انشاءالله هر قسمه مشکلات به الله حل کړي زموږ بعضې علما وي زموږ بعضې علما چې سړی د دې ورد کوي د بعضې اعمالو دپاره دا ګورې د علماو خبره ده دغه راته نه کوم یا کتاب کې راغلي یا حدیث کې راغلي دا دې کې نه راغلي خو بعضې څیزونه دا په تجربو باندې یو انسان هغه کوي الله رب العالمین هغې مقام ته ورورسوي نو زمونږ بعضې علماو د دې تعداد کولی دي او د بعضې اعمالو دپاره د بعضې کارونو دپاره لکه خصوصا دا ما سره یو کتاب دی ډېر عظیم زموږ د دیوبند عالم لیکلی دی د هغې نه مې دا خبرې ده کړې او موږ بیا الحمدلله کړیم دي قسم په خدای په منبر ناسم چې څه مشکل دپاره م کړي دي او ویلیم دي الله رب العالمین هغه مشکل حل کړی دی نو خصوصا سړی دا امراض راشي په انسان باندې مرضونه راځي او بعضې امراض داسې وي چې هغه لا علاج وي
سخت امراض راځي زموږ استاد په زندګۍ کې. نو که د انسان په زندګۍ کې بعضې امراض راغلل، مرضونه راغلل، نو ګوره یو خو به د دنیا اسباب ګوره اختیاروي. دا به نه کوي چې اسباب به نه اختیاروي، اسباب به خامخا اختیاروي. ډاکټر لبازي وایه اسد جانه ډاکټر لبازي دوی به خوري، پرهیز به کې، دا نه چې بس دا ما دغه کړی بس دا نه کوم، نه، دا ډاکټر لبازي ډاکټر ضروري دی، پرهیز به کې، دوی به خوري. دقې دوی سره به یو قسم دا دغه وکړي چې دا ناممکن او بالکل داسې مرض دی وي چې لا علاج مرض دی وي. او یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام په توجه باندې چې زما ذات د دقې لوی دبدبې خاوند دی، حی و قیوم دی، نه زوال پې نه راځي، او د لوی شان خاوند دی، د لوی مقام خاوند دی. دا دې شروع کړه او زموږ د دې علماو تعداد خولی دی 313 مرتبه، او په سوچ او تصور کې دی په داسې وخت کې وي چې توجه صرف ستو د الله برابر ده. نو چې 313 مرتبه دی وي نو لا علاج مرض به د الله رب العالمین جوړوي. او قسم دې موږ پې دغه کړی ده، کوشش هم پې کړی، تجربې نه وایو. د الله او د الله د رسول په کتابونو په هغې به تجربې نه کوي، خدا راته د خپل دغه وایو چې دا کړي دي، نو الله رب العالمین هغه ناممکنه مرض الله رب العالمین ختم کړی دی. نو یو چې د ناممکنه مرض وي او جوړېږي نه، نو 313 مرتبه یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام دا وایه. دویم نمبر زموږ بعضې خلک کې اولاد یې نه وي. اولاد ډېر خلک شته لا اولاد، او سخت امتحان دی د الله د طرف نه، او دا داسې امتحان دی چې دې کې اسم اسجاده نه کېږي. هغه علاج خلک کوي، علاج به کوي، خو دا معامله الله رب العالمین داسې ځان سره ایښې ده چې دې کې هېڅوک هم نه دی دا کړی. وایه قاري صاحبه لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. الله وایي زما کله به له لور در کوم، کله به زوی در کوم، کله به زوی او لور دواړه در کوم. ویجعل من یشاء عقیما، او چې مې خوښه شوه او پکې دغه ګورم نو شنډې به دې کوم د دنیا یو طاقت په مولاد مو درکوي، نه به درکوي. خو سوال به الله رب العالمین ته کوي، سوال به الله رب العالمین ته کوي. کړي د پیغمبرانو سوال کړی، حضرت زکریا علیه السلام واقع مې ته په دې جمعه کې نه ویلي. الله رب العالمین ته سوال وکړه رب هب لنا، څنګه رب هب لي څنګه دی هغه چې ما ته اولاد راکړي، نیک عمل اولاد راکړي. من لدنک ذریة طیبه، وایه قال رب هب لي من لدنک ذریة طیبه. نو سوال وکړه الله رب العالمین، سوال خو منې نه راغلی. نو سوال چې کله کوي نو زموږ بعضې علماو دا ویلي دي، بعضې علماو چې کله الله د رب العالمین ته سوال کوي او د کومو کسانو اولاد نشته، یا د یو کس دپاره زموږ داسې چې زموږ نوسي وي، زموږ کلوسي وي، زموږ اولاد وي، زموږ ورونه وي، زموږ خوارځي، د هغوی اولاد دي، ته وله کوي یا هغوی په خپله کوي. نو بیا دې داسې چلو کړي چې همدغه طریقه علما ښولې ده چې بهترین وخت خو د دې تهجدو په ټیم کې دی، خو داسې وخت چې بالکل څوک نه وي او ستا توجه الله ته برابر وي او دا صفات ته په زړه کې راولي چې واقعي د قرب د دې صفاتو خاوند دی. او 314 ځله دي وي، 314 ځله دي وي الله رب العالمین بر له خامخا اولاد درکوي. او تاسو د الله په ذات یقین وکړئ په منبر رسول ناصب چې موږ کومو ملګرو له ورکړي دي او ورته ویلي چې په دې طریقه باندې وایه، قسم په خدای الله وله اولاد ورکړي، نارینه اولاد هم وله الله ورکړي دي. یو 7 کسانو ته مې دا ویلي دي، قسم په خدای د 7 واړو الله رب العالمین نارینه اولاد ورکړي. نو دویم نمبر زموږ علماو دا دغه خولی دی چې د سړی لا ولدی اولاد یې نه وي نو د خپل اولاد دپاره دغه کولی شي. او دریم نمبر زموږ بعضې ملګري دي بې روزګار یې نه وي، یا روزګار کې برکت نه وي. نو چې د کومو ملګرو روزګار کې برکت نه وي نو دا ګورې علماو یو خبره کړې ده، بعضې څیزونه داسې وي چې علماو په هغې تجربه کړې وي نو هغې سره الله رب العالمین کامیاب کړي وي، کامیاب شوي وي. نو علماو یو طریقه خولې ده او دا طریقه دا ګورې د دیوبند زموږ یو ډېر لوی عظیم عالم دی، هغه په خپلو کتابونو کې لیکلې ده. وایي داسې چل دې وکړي چې د کوم سړي روزګار نه وي، ها سره نو داسې چل دې وکړي چې دی د څومره عمر دی. اسد جانه ته د څومره عمر دی؟ 37 40 به والو ځه 40 سال دې واره شه نو 40 لا به وروځي وي په 7 کې ضرب ورکړه نو 7 پر 0 اور 7 4 28 280 ځله. وی 280 ځله د دې وی چې یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام الله رب العالمین وله بهترین روزګار
بیا کله هاذا القياس دی یو سړي 13 کاله عمر دی نو 7 نه په 3 کې دغه ورکا او و اتر ورځې لس ورځې دا عمل وکړه خدای پاک پر له بهترین روزګار درکړي نو د روزګار د پاره هم سړي دغه کولی شي او دریم نمبر څلورم نمبر زمونږ بعضې خلک دي ورې دا تا ته مه وي باقاعده د دې کتاب ما سره شته د دغه دیوبند ما ته دوی چې دی د تجربې سره خبرې کړي ورې دا قرآن حدیث کې نشته بار بار درته وایم نو هغه دا ویلي دي خو یو سړی داسې وي چې د هغه رشته نه کېږي زوی نه رشته کوي لور نه رشته کوي خلک کوي خامخا د زوی رشته غواړي د لور رشته غواړي هغه رشتو کې رکاوټي نو کې دم 314 ځله یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام وي نو الله رب العالمین به بهترینه رشته د لور هم ورکړو د زوی ورکړي دا څلور طریقې زمونږ علما واخلي خو دې سره به یو کار کوي یو کار دا چې دا کله وی نو دې نه مخکې به درود شریف او وروسته درود شریف او یو بله خبره ورسره لازمي ده یو بله خبره لازمي ده او هغه لازمي خبره دا ده چې څومره وظایف دي او تی کې ګوره د ټولو نه مس او اهم شي ستا 5 وخته مونځ دی ګوره زمونږ بعضې خلک پلان کې وظیفه مه کړو دومره کار ونه هلکه مونځ کې وي اختر په اختر کومه جمعه په جمعه کوم نه 5 وخته مونځ دې سره لازم دی مونځ هغه څیز چې دا د الله نه د غوښتو یو اهم ذریعه مونږ تاسو له الله راکړی ده نو دې سره 5 وخته مونځ داسې لازم دی لکه د انسان بدن سره چې ساده شاباس د انسان بدن سره ساده اوس د انسان د بدن بغیر د سا نه څه شي دي ناممکنه ده بس مړ بیا دقه شان دای وظایف او دې طریقو سره مونځ دا لازم دی ګوره که دا ورسره نه وي هېڅ هم بیا نه شي کولی نو مونځ ورسره خامخا کوې او دا وظایف شي او کومې زنانې دي اکثر دا وظایف دا زنانه ډېرې کوي نو زنانه دې ورسره مونځ کوي خو که په هغوی باندې د عذر د وجې د مونځ هغه انقطاع راله دغه راله نو بغیر د مونځ هم دوی کولی شي په هر حالت کې کولی شي نو دغه اصل دغه زمونږ دا چې مونږ الله تاسو الله رب العالمین ته نږدې شو او چې څومره سوالونه کوله نو الله وی وقال ربکم ادعوني الله وی ما غواړئ استجب لكم زه به ستاسو دعاګانې قبلومه خامخا به وقبلو واذا سألك عبادي عني فاني قریب نو موږ به هر وخت الله رب العالمین ته سوال کوو او په سوال کې به الله رب العالمین نه څه مشکلات یې هغه به غواړو خدای پاک دې موږ ټولو له توفیق د دقې خبرو راکړي دویم نمبر خبرونو دا کو یو به دا سوال هم کوئ چې تاسو ګورئ په دې موجوده وخت کې دا حالات دا ډېر انتهایی سخت په مسلمانانو مشکلات راغلي دي او بیا خصوصا د فلسطین مسلمانان تاسو وینئ څومره سخت مشکلات راغلي ګوره دا زمونږ باندې 2-3 ورځې مشکل راغی تاسو ولیده دغه جهازونه او دا یو څه پلانکي ځای کې دغه شو څومره ټولو سره یو امتحان او یو دغه تاسو هغه د فلسطین مسلمانان چې د 1.5 کال نه په هغوی بمباریانې کېږي او دغه یهود او هنود لګیا دي یا یهودو په هغوی داسې بمباریانې کوي چې ماشومان لوی واړه ټول یې غریز مریض کړي او د دغې لویه سرچشمه او لوی دغه څه هغه امریکا ده نو تاسو به خیال کړی وي چې د امریکې صدر نن سبا د مشرق وسطی کوم چې د عرب ممالک دی په دوره راغلی دی نو زه ډېر افسوس کوم او دا خبره په افسوس کوم او دا زموږ لپاره لازم ده چې دا وکړم چې زموږ عرب مسلمانان نن ډېر بې خونده شوي دي تاسو ولیدل چې بعضې ملکونو کې دا نن سبا خو دور د سوشل میډیا دی هر چا په جیب کې دا خردجال پروت دی نو هر چا ته د دې خبرو پته لګي چې هغه سوشل میډیا باندې تاسو یو منظر وکتو چې په خدای یقین وکړه چې زه یم دا خو مسلمانان نه دي دا چېرته بل مذهب والا دي دغه ظالم دا د دنیا د مسلمانانو دا قاتل چې کله د هغوی په ملک باندې راته نو تاسو به لیدلی وي چې ښځو ورته سر بربنډ کړی دی سر ورته بربنډ کړی دی او هغې بربنډ سر باندې د هغه استقبال دا وګورئ دا په دې سوشل میډیا شته دا داسې خبره نه کوم او د کم ملک کوي چې هغه ملک چې د مسلمانانو ملک دی چې هغه انسان دغه ظالم د لکونو فلسطینیانو مسلمانانو قتل او څه دپاره تللی دی اوهو سړی واضح خبرې هم نشي کولی یار د دې اسرائیلو د منلو دپاره چې دوی تاسو ومنئ او دوی تاسو تسلیم کړئ د دې دپاره هلته ورغلی چې دغه مسلمانان چې 1.5 کال نه د هغې ماشومانو قطرې ریزمرې شوې د دې دپاره ورغلی دي او زموږ مسلمانان حکمرانان ورته لګیا دي ښځې ورته روغې دي ښځې ښکلې لوڼه د باچا چې کومه رعایا ده د ده دا رعایا د ده اولاد دی
هغه تخپل لونو کې د سر دا سرونه ببر کړی دي قسم دی کتی هم نشي چې خدای په خدای یقین وکړه بل ماته چې جمعات کې مې جمعات کې ملګاوه سره جمعات کې کتیم نشي دا زمونږ د مسلمانانو نن بے وسیله دا زمونږ د مسلمانانو نن بے غیرتوب دی نو بهر کې د الله رب العالمین ته مونږ سوال په حال دا کولی شو چې رب العالمین د فلسطین د مسلمانانو حافظ او ناصر شي او څوک د هغوی خلاف لګیا دي خدای د مخ د ځمکې نه نوم ختم کړي دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي خپل رحم او فضل او کرم را باندې الله رب العالمین وکړي د دواړو جهانو خیر الله زموږ نصیب کړي او د خپل رب سره الله رب العالمین زموږ او ستاسو تعلق جوړ کړي د غیرو نه د اغیارو نه د قبرونو نه د پیرانو نه د دې نه الله موږ او تاسو واړئ د خپل رب ته الله رب العالمین توجه برابر کړي او چې څومره زموږ ضرورتونه دي الله رب العالمین دي د خپل پټو خزانو نه برابر کړي الله دې د دواړو جهانو خیر نصیب کړي څومره مریضان دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي نارینه دي زنانه دي دوی دي واړه دي ټولو دپاره دعا وکړئ چې الله ټولو له صحت ورکړي او څومره مردگان د اهل اسلام فاتي الله د ټولو مغفرتونه نصیب کړي الله د ټولو قبرونه جنت د باغ خصوصا زموږ د جمعې ملګری دی د دې تور کلي نه راځي د هغه والده وفات شوې وه څنګه نوم یې نوم نه محمد ولی د محمد ولی صاحب والده وفات شو زموږ د جمعې کلک مرګری دی هغه والده وفات شو الله دې د هغې مغفرت نصیب کړي نور ستاسو زموږ څومره مردگان وفات دي الله یې ټولو مغفرت نصیب کړي بل یو مرګری دی زموږ د جمعې مونځ له باقاعده راځي د دې عمر زونه او د هغه څه مشکل راغلی دی ورته دعا یې راته دعا دپاره ویلي الله دې د هغه مشکل هم حل کړي الله دې زموږ او ستاسو د دواړو جهانو خیر نصیب کړي ارشادي نوم دی څه مشکلې دي یقینا که کورنۍ مشکلات ورته راغلي دي دعا دپاره وي الله دې زموږ او ستاسو د دنیا او د آخرت مشکلات کړي زموږ د مدرسې جنریټرو خراب شو او تقریبا ډېرې پیسې پې لګې دي نوم د هغې کس نه علم هغه د خپل مینې او د محبت اظهار وکړو هغه جنریټر یې موږ له واغ نو د هغه ته دعا وکړئ چې الله د هغه مال کې اولاد کې او زندګو کې الله برکت واچوي او د کومه صدقه چې یې کړې ده الله دې دا په خپل جناب کې قبول او منظور کړي او د هر قسمه مشکلاتو نه د هر قسمه تکلیفاتو نه او د هر قسمه آفاتو نه الله دغه محفوظ کړي څوک چې د دیني ادارو سره مساجدو سره امدادونه کوي الله د دنیا او د آخرت خیر وله ورکړي برحمتک یا ارحم